نېشنل پارټۍ صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتي ویلي دي چې چاته به هم په 18 ترمیم کې د بدلون اجازه نه ورکړل کېږي. قبایلي سیمو کې قانون سازي شوې ولې بیا هم قبایلو ته حقونه نه ملاویږي. تفصیل ګورو د نیاز احمد په دې رپورټ کې. سوات سیدو شریف په دودیا حل کې د باچا خان او ولی خان تلین په لړ کې جوړ کړی شوی دستوري ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتي وویل چې موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې هره شعبه متاثره ده. مالیاتي بحران روان دی، صوبې سره د ترقیاتي کارونو لپاره بجټ نشته. دوی زیاته کړه چې بعض خلک د صوبو خود مختارۍ 18 ترمیم ختمول غواړي، ولې عوامي نېشنل پارټي به چرې هم دغه بدلون ته څوک پرې نه دي. دوی ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو باوجود اختیارات گورنر ته ورکول یو بل ظلم دی. دوی زیاته کړه چې د قبایلو لپاره 100 ارب روپو اعلان کې لا تر دې 100 روپۍ هم نه دي ورکړی شوي. دوی د صوبې په ترقیاتي کارونو سخت ټکونه وکړل چې خزانه خالي ده او ترقیاتي منصوبې په ټپه ولاړې دي. دوی ویل چې عوامي نېشنل پارټي په خپل دوري حکومت کې چې په سوات کې کوم کارونه کړي دي، د سوات وزیر اعلی دي د هغې نیمه برخه کار وکړي، نو دوی به ستاینه وکړي. دستوري ته د عوامي نېشنل پارټي سوات بشران هم ویناګانې وکړي.